نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې د روزې په حالت کې مسواک کول سره روزه ماتيږي او کنه. دویم دا د روزې په حالت کې یو انسان په اوبو کې ناشته سخت ګرمي ده او دا په اوبو کې ناشته مثلا سویمنګ پول کې لامبي یا په چرته د سین کې لامبي نو دا مستقل ناشته په د اوبو کې د سره روزه ماتيږي او کنه. فتاوی هندیه کې دی ولا بأس بالسواک الرطب واليابس في الغداة والعشي عندنا. مسواک کلون وی اور کو اوچوي مسواک کول سره روزه بالکل نه خرابېږي خو بس مسواک کول کې ودا احتیاط کوي چې دومره مضبوط طریقې سره مسواک نه کوي چې غاښونه ویني شي یا اوره ویني شي بس سنت ادایګي د لپاره مسواک کول شي روزه وسره نه ماتېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله نه د هندی په حواله یو عبارت نقل دی انه يكره للصائم المزمزه والاستنشاق بغير وضوء وكره الاغتسال وصب الماء على الراس. کو یو انسان دا یخوالی حاصلولو د پاره اولامبي د روزه په حالت کې بالکل جایز دی لامبل شي دې کې اس قباحت نشتا خو لیکن یو انسان مستقل پوبو کې ناسته غنټه دوا یعنی سویمنګ پول ته تل دې الته لامبي یا سین بغاړه باندې لامبي نو په دې صورت کې د لامبلو سره مستقل پوبو کې ناسته کول د روزه په حالت کې دا مکروه دي د سره د روزه اجر کمیږي او کو چرته د غوپو وهلا په اوبو کې نو د غوپې وهلو په صورت کې غوږ کې وبدلی شي پوزه کې مدلی شي د خولې په ذریعه سره هم تلی شي نو د روزې د ماتېدو قوي امکان دی. نو کو چرته اوبې تیر شوي خو روزه ماته شوه کو به نه دي تیرې او دا صرف په اوبو کې ناسته مستقل نو دا ناسته هم مکروه ده. د سره خامخا انسان ته ټنډک محسوسيږي یخواله محسوسيږي د روزې چې کم هغه پیاس ته هغه ختميږي ځکه د روزدار د خولې چې کومه بدبوئی ده هغه رب ذوالجلال ته د مشک او د عنبرو نه زیاته خوښه ده او داسې قسم مستقل لامبلو سره مستقل وبو کې ناستلو سره دک سيزونه بیانې نو په دې صورت کې مستقل ناستا په وبو کې مکروه ده او کو غوپې پکې اوهالو د اوبو تیر شوي روزه مات شوا د دک کې ورځې قضایي با راګرځي د رمضان نه پس البته کفاره پې نشته. والسلام.